ټول دغه طعام و حلال د پاره د بني اسرائیل. مګر هغه چې حرام کړي اسرائیل په خپل ځان مخکې د نازلېدلو تورات نه وایه پس روړې تورات اولولی هغې لره که یې تاسو رښتینی کلو طعام کې وایي د الف لام احد دپاره دي. طعام مطعوم ته وایي خو مطعوم مخصوص مراد دی المطعومات التي فيها النزاع څکه چې نزاع دا ګوره شان ورود پاتې شو. ولما قالت اليهود للنبي عليه السلام دار دی شان ورود ذکر کوي انك تدعي انك على ملة ابراهيم وانت تاكل لحوم الابل والبانها قال عليه السلام كان ذلك حلالا لابراهيم ونحن نحله سكنتم جائز وايو. فقالت اليهود إنها لم تزل محرمة مسلسل حرام ملة إبراهيم ونوح عليهم السلام. يهود ذكر ذا قولكم نزل التكذيب لهم لما رفع جواب نازل شدور بسيات كل طعام تاوي تكذيب کی دروغ واي كل طعام المطعومات التي فيها النزاع دا لحوم الإبل والبان دا فإن منها ما هو حرام قبل ذلك. دي منها کی ضمیر راجع مطعوم نفس مطعومات تا ځکه بعض مطعومات خو مخکې حرام مرداره شو دم شو کل طعام کې دا جنس المطعومات او استغراق ولا سره مطعومات نری مراد تا معهود مراد دی. نو دا حلال د بني اسرائیل لپاره حلالا حلا مصدر دی او معنا صفت مشبه حلالا ومصدر يقال حل شيء حلا ولذا استوى في صفة المذكر والمؤنث یو دی صفت کې ذکر مؤنث برابري یعنی وصوف کی په صيغه مذکر او مؤنث ټول سره مذکر د پارم دغه راځي مؤنث پارم دغه راځي. فی صفتی دا سی کنه فی صیغتی اوم ټیک صیغه دی کې مؤنث مذکر برابر نه یو شان راځي مذکر مؤنث دواړو لپاره یو شان صیغه راځي. والواحد والجمع او واحد جمع برابري پکې یو شان لفظ راځي. قال الله تعالى لا هن حل لهم وګوره هن مؤنث لپاره حل لهم راغی حل صفت واقع شي نو په صفت تدې کې نه چې صفت واقع کی نو مذکر مؤنث دواړو پر یو شان واقع کی صفت یې لفظ شي کارو مطلب دا چې دا چې صفت واقع کی او مذکر مؤنث پر یو شان واقع کی استوا فی صفتی فی کونه صفتا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إسرائيل سوقت يعقوب عليه السلام قراتون ذکر کئی تنزل التوراة خو معروف قرات تے خو تنزل التوراة بالتخفيف مكين ومصري. ما حرم إسرائيل سشي وهو لحوم الإبل والبان هذا غير وضاحت او د دې وجه وی چې یعقوب علیه السلام په ځان حرام کړی دا تحریم شرعي نه دی تحریم غیر شرعي دی تحریم غیر شرعي نظر پشانتی کانا حب طعام له او دا دواړه چې کانا لحوم او البان دی ویل
محبوب ترین جو طعام هغه ته، نو دا یې د دې تحریم په ځان وکړو. دا هغه زمانه کې به داسې قسم نظر جایز وو، که څنګه زموږ په شریعت کې عباداتو نظر کی، نو هغه زمانه کې ور تحریماتو نظر هم کېده. جایز شی به ځان بند کړي، نو دا اصل حرمت نه دی، تحریم عام نه دی، بلکې هغه سړي باندې نظر د وجه نه بند شو. دا یو تعبد و، تحریم مباحاتو کې، او یو زهد و. دا زهد زموږ په ملت کې ممنوع دی. دا زهد اصل کې نو هغه دا په ځان بند کړي تعبدن. والمعنى ان المطاعم كلها لم تزل حلالا. دا تعویل معنا تعویل آیت. خوراکونه ټول چې کوم کې نظاره دا ټول جایز وو. حلال لبني اسرائیل من قبل انزال التورات، من قبل ان تنزل التورات. ودا ان مصدری دی، نو فعل په تعویل مصدر ګرځي کده انزال التورات او نزول التورات. سوا ما حرم اسرائیل علی نفسه، دا غین علاوه دا حرام خو پاغه صرف. فلما نزلت التورات على موسى حرم عليهم لحوم الابل والبانها لتحریم اسرائیل ذلك على نفسه. موسی علیہ السلام باندې تورات نازل شو، پای کې حرام شو په بنی اسرائیل ټولو، ځکه اسرائیل یعقوب علیہ السلام دا په ځان حرام کړی او اگر دوی نیکو نو په دوی هم د حرمت راغی، خو په هغه باندې تحریم نظر او په دوی باندې تحریم عقوبت و. دوی داسې کارونه وکړي چې د هغې د وجې نه په الله پاک دا بند کړه. تحریم اصلي نه دی، تحریم عقوبت دی، تحریم تغلیظ دی. قل فاتوا بالتورات فاتلوها ان کنتم صادقین. د دې څه مطلب دی؟ تعویل یې څه دی؟ تعویل دا دی چې پیغمبر علیه السلام مامور شه په دې چې ته دوی سره د دوی په کتاب مناظره وکړه. امر یحاجهم، دوی باندې حجت قائم کړي په کتاب یې، دوی په کتاب تورات راوړي، پای کې دا ذکر شته. ویبکتهم ما هو ناطق به، او دوی لاجواب کړي په هغې سره چې تورات پسې ناطق دی. هغه څه شی دی تورات پسې ناطق دی؟ من ان تحریم ما حرم علیهم، تحریم دا هغې چې دوی حرام شوي دي. تحریم یعنی دا لحوم الابل والبانو تحریم حادث بسبب ظلمهم وبغيهم، لا تحریم قدیم کما يدعونه. تحریم قدیم ورته دوی وایي، دغسې نه ده، تحریم حادث دی سبب د ظلم. فلم یجسروا علی اخراج التورات، دی جسارت ونه کو پر راوړلو تورات. لم یجسروا نسخه کې د بعضې نسخو کې لم یجرؤ دی، جرأت نشی یو دی، بس دوی جرأت ونه کړی شو پر راوړلو تورات، درې نه وړوی. وبهتوا لا جواب شو. وفي دلیل بین علی صدق النبی علیہ السلام وعلى جواز النسخ الذي ينکرونه. یو خو دې کې دلیل دی نبی علیہ السلام په صداقت، نبی علیہ السلام اخبار وکړو تورات لوستلی نه دی وي. بله دا دی چې نسخ چې دی د اسرائیل یهود دا نسخ نه منکر دی، وایي نسخ نشته، دا جواز نسخ. تورات کې حکم و منسوخ شو او تورات نه مخکې حکم د حلو، تورات کې حرمت راغی. فمن افترى علی الله الکذب، پس چا چې جوړ کړه په الله باندې دروغ، پس دا کسان دي دوی ظالمان. افترا الکذب دلته څه شی؟ افترا الله الکذب دلته څه دی؟ بزعمه ان ذلك كان محرما في ملت، دا زعم کول چې دا ملت ابراهیم کې حرام و، په نوح علیه السلام کې حرام و. من بعد ذلك اشاره چاته، یعنی من بعد ما لزمهم من الحجة القاطعه، ستاغه نشي دیوانه حجت قاطع لازم شه. دینه پس بیا دغه خبره کوي، دغه زعم کوي. اولئک هم ظالمون. ظالمون معنا دلته دا مکابرین، یعنی عناد کون کی، د حق نه تکبر کون کی، د حجت د وجې نه بل طرف ته نه دي تلي، بلکې مکابرې د وجې نه تلي، مکابرین دي. الذین کسان دار مکابرې او مکابرین وضاحت چې دی انصاف نه کوي خپلو ځانونو سره، یعنی ځان سم انصاف پکاري. ولا یلتفتون البینات، ځان سره انصاف نه کوي او التفات نه کوي بینات.
بس په خبر خبرو ولاړي. نو پس ته دې نه چې څوک د غزام کوي افترا علی الله شو. قل صدق الله وایا اشتیا ویلی الله استابداری کوي د ملت ابراهیم حنیفن بیزار د ټولو ادیانو نه ما کان من المشرکین نو د مشرکان. الله رښتیا ویلي څه مطلب د دې محل څه دی فی اخباره انه لمحرم په اخبار د الله تعالی کې چې الله تعالی دغه شیونه حرام کړي نه دي. الله رښتیا ویلي څه مطلب تاسو دروغ وایئ فی تعریض اشاره ده بکذبهم دي دروغ دی. ثبت ان الله صادق فيما انزل وانتم كاذبون. تورات کې دا سیدینو ثابت شو. فتوی ملت ابراهیم ملت ابراهیم کی مراد دلته څه نبی علیہ السلام ملت چې دا اصل کې دی ملت ابراهیم وهي ملت الاسلام التي عليها محمد صلی الله علیه وسلم من آمن معه حتى تابعداري وکي ولې حتى تتخلصوا من اليهودية التي ورطتكم في فساد دينكم ودنياكم. خلاص شي تاسو دیر پار چې خلاص شي تاسو ته يهودیت نه چې چولې تاسو ورته چول یعنی سکنجه کې چول پریشانی کې چول معنا چولې تاسو فساد دین تاسو کې په دنیا تاسو دنیا درم خراب کړي او آخرت څنګه حيث استرتكم الى مجبور کړي الى تحریف کتاب الله لتسویه اغراضکم. ان آخرت لکه خراب کو چې دنیا خو آخرت هم تباہ کړ دی او جنا د الله کتاب ته تحریف ته خبر ورسېدله او تحریف د کتاب الله ولی کوي پاره د درس کولو د غرضونو مقاصد دنیوي مقاصد برابرولو د پاره نه حاصلولو د پاره دا چل کوي. والزمتکم او تحریم او لازم کړ دغه یهودیت فاسد پتاسو تحریم د طیبات هغه چې الله ابراهیم علیه السلام د پاره حلال کړي او څوک چې دا تابع یعنی جائز شوزنه د یهودیت غلط پتاسو حرام کړ ضرورت کو مجبور حنیفن منصوب ولې دا حال د ابراهیم نه ملت ابراهیم مضافون له دی نو داغي اصل کې د مفعول له ملت ابراهیم تابعداري وشو د ابراهیم تابعداري وشو نو دا اصل کې ابراهیم مفعول له فتبعو د پاره نو مفعول نه حال وخت کې دلی شي نو دا حال د ابراهیم نه او حنیفن معنا صدا مایلن ادیان الباطله ادیان باطلنا بیزار مایل معنا مایل نه کوي دا پورا ادایګي بیان کوي دا چې عربی کې مایل یو مطلبي پښتو کې مایل بل مطلبي هغه ناقص مطلب ادا کوي پښتو کې مایل ته بیزار معنا واکي بیزار د ټولو غلط دي ما کان من المشرکین مشرکان نو ولما قالت اليهود للمسلمين قبلتنا قبل قبلتكم نزل د ما بعد شان ورود کله چې يهود وی مسلمانانو ته ستاس زمون قبله تاسو مخ کې ده بیت المقدس مخ کې قبله او تاسو ورسته شو نو موږ تاسو نه زګه بهتري نازل ش ان اول بیت وضع للناس یقینا اوله کوټه چې کې خود له شوی د خلکو لپاره خامہ هغه ده چې مکه کې ده برکتونو والا او هدایت تر پر عالمین وہ دے مجهول صغرن واضح سوکتے والواضح هو اللہ عز وجل مجهولی نو فائل ذکر نے اللہ مطلب سے دے وضع تکوینی دے وضع شرعی دا وردین وضع شرعی مراد وضع اللہ بیتا للناس انه جعله متعبدا لهم پیسیت متعبد گرزول دا وضع مراد جا عبادت او قبلہ عبادت فکأنه قال ان اول متعبد للناس الكعبه هو المتعبد دا دی شریف کو وارد دی مسجد حرام چې دی وضع شوی دی بیت المقدس د مخ کې په سلويخ کال فاصله سره چاویلی دی اول بیت الله سره وکړو ابراهيم عليه السلام قابل چاویلی اول بیت چې حج شوی دی پس طوفان نوح نه غداو هو اول بیت یعنی دا کعبه نو اولیت ګوره په څو حیثیتونو حاصل شو وقیل هو اول بیت ظهر على وجه الماء ان خلق السماوات والارض دا اوله کوټه ظاهر شوې ده په مقدس مکه چې الله اسمانونو مکه کله پیدا کول په دغه موقع کې اوله کوټه دا ظاهر
او د اوبو په سر ځمکې په سر اوبه وي. وقیله هو اول بیت بناه آدم، اوله کوټه چې آدم علیه السلام پس آدم علیه السلام ته چې ځمکه حواله شوه اوله کوټه دا جوړه کړې. نو آیت کې دوه توجیه مخته رالل. هدی للناس وضع کې دوه چې وضع تشریعي ده. نو وضع الله بیتا للناس انه جعله متعبدا لهم دا مطلب یو ده. او دویم د بنا په اعتبار سره وضع تکوینی. نو بیا دا چې دا اول جوړ شوی بیت المقدس نه ابراهیم علیه السلام، او یا په دې اعتبار سره اول بیت حج بعد الطوفان، یا په دې اعتبار سره اول بیت ظهر على وجه الماء عند خلق السماء والارض. ترکیب کوي وضع للناس، دا ترکیب کې څه واقع شوی وی فی موضع جر صفت لبیت، موضع د جر کې صفت بیت. ان اول بیت بیت داسې بیت وضع للناس صفت محل د جر بیت مجرور دی. اوس د ان لپاره خبر خو ظاهر دی، ان اول بیت وضع للناس، دا اول بیت وضع للناس موصوف صفت دا یعنی دا اسم شر پار دا. ان اول مضاف د بیت تا او بیت لپاره صفت وضع للناس دا اسم شو. خبر سره ول خبر للذي وقع دا خبر للبيت الذي بمکه. نو واضح کوي چې دا للذي چې دی کنه الذي دا صفت د پاره د بیت محذوف هغه بیت چې مکه کې للبيت الذي وقع. او بکس لفظ ته وې دا عالم د لپاره د بر حرام یې پورا مکه ته مکه وي. او مکه او بکه دا دوه لغتونه یعنی دواړه نمونه یې د لپاره د مکه او دوه لغتونه بکه ویل کی مکه ویل. چا فرق کړی چې مکه دا د بلد ته وي، بکه دا موضوع د مسجد ته یو سي حرام دي. او بعض خلکو اشتقاق هم ویلي چې د اشتقاق ته بکهونه اذا زحمه، او دې کې خلک ډېر غني طواف کې نو مزاحمت پکې راځي، نو دا غي د وجه نه هغه بک ورته دی وجه نه لیکي الازدحام الناس فيها پای کې یا بکې بوکو ټکولو ماتولو ته وي. نو لأن تبک اناق الجبابره ماتي ټکي اناق ته څوک تکبر کې ردی خلاف کې ورانولو د بار رضی، نو الله تعالی دې په سبب او سټ ماته اتدقوا لم يقصدها جبار نه قصد کړی دی جبار په تخریب سره الا قسمه الله، الله تعالی تبا کړي سټ مات کړي. مبارکن اغا برکت والا بیت کثیر الخير، برکت معنی کوي ډیر خیر والا، او ډیر خیر په سید بار یو خو لما يحصل للحاج والمعتمر من الثواب وتكفير السيئات. دی وجنه چې اصلي حاج او معتمر ته ثواب او تکفیر السيئات هدى للناس دا مبارک شو او هدایت څنګه شو لانه قبلتهم تر خلق قبله له متعبد دي. نو قبله دا د تو عبادت د کی نو دا طرف ته هدایت شو نو بغیر هدایت اطلاق کړ. مبارکن ودن ترکیب اس کی مبارک او هدا دواړه وې حالان دي ضمیر نه پوزیا کی. اول بیت وضع للناس وضع کی ضمیر مستتر راجع بیت دا غي نه دا بس حال بیت کی وضع شعر دا بیت په داسې حال ده کې مبارکن وهدن للناس.